أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالک یوم الدین بادشاہ دے دورز د جزا ایاک نعبد خاص تعالی اے خدای مونږ عبادت کو و ایاک و خاص تانا اے خدای نستعین مونږ مدد غواړو اهدنا اخایا مونږ ته الصراط واللار المستقیم نیغا صراط والذین لار د ها کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغوی باندې غیر المغضوب علیهم نلار د ها کسانو چې غضب پکړل شوی دی پاغوی باندې ولا الضالین او نلار د گمراهانو. دې ترجمه مون پرنم کړی و مخکینو آیاتونو مبارکو کې د الله رب العزت حمد او ثنا او لوی بیان شو. په دویم آیات مبارک کې د الله تعالی صفات ذکر شو. په دریم آیات کې د الله تعالی بزرګي بیانې کی. مالکی بادشاہ ته ویل کیږي مالک ته ویل کیږي خو مالک د هغه د تصرف او اختیار لاندې لږ خلک وي او د بادشاہ اختیار په ټولو باندې وي. نو اوس الله رب العزت په دنیا کې هم بادشاہ دی په آخرت کې هم بادشاہ دی. خو دلته په دې آیات کې وایي چې الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د جزا داولي. حالانکه بادشاہ خو په د دنیا د ټولي دنیا هم بادشاہ دی. نو دا نسبت د آخرت د جزا ورته صرف ولي وشو وی هغه د دی وجینا چې په دنیا کې الله تعالی مجازن بعض خلکو له بادشاہي ورکړي دا اختیار ورکړي دی لکه وزیران شو بادشاہان شو جرنیلان شو. نو په دې کې مجازن سناسه اختیار وی انسان لور کړي شوی دی مجازن بادشاہ دیم ګرځولې دی. خود قیامت په ورځ باندې چې کله حساب کتاب کیږي بیا به د هیڅ بادشاہي نه چلیږي بیا به د هیڅ وزارت نه چلیږي. نو اصل حقیقت کې د دې ټولو مالک او اختیار او د دې تصرف کوونکې ذات صرف هغه وحده لا شریک ذات دی چې به د قیامت په ورځ باندې بدلی ورکړي د سشي به ورکړي چې چا ګناه کړي د سزا به ورکړي چا نه کې کړي دی بدلی به ورکړي. نو الله تعالی د داسې ورځې بادشاہ ری چې الته بیا سړی د الله نه خلاصې دی نشي. هر یو شی تل د میزان بروړلې شي او په تل د میزان کې به ټول اعمال تل لیکيږي کاغه خوي کبدوي او هر یو شی به د ته لیکيږي او دغه بدل به ملاويږي. تر دې پورې د حیوانات وایي د قیامت پر ورځ به حیوانات هم را پاسي ګډي او ساروي به راوچتيږي با او انسانان به مروچتيږي. ټول لومبي بر دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د خپل قبر مبارک نه برا پاسي او بلال به زما د خپل را پاسي. الان کې بلال ډېر لري دی او را پاسي به نبی رسول الله وي دا اسواګه د دواړو جهانو سردار بچانی ویلي حضرت بلال دا ولي دا خي چې دا کم سړی د پیغمبر نه څومره لري دی خو چې د پیغمبر سره حد درجه محبت نو خدای پاک به را نږدې او بیا به ورسره ابو بکر صدیق او عمر برا پاسي او بیا بر جنت البقیع خلق را پاسي. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د مخکې بیان شوی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې زبر پاسم بیا بچ دین ابو بکر او عمر را پاسي الله به ما ته جوړي واغوندي بیا بدی ته بیا به جنت البقیع خلق را پاسي بیا به د مکی خلق برازي انتظار وکوم بیا به مونږ شام کې به حساب کتاب کی شام ته بزو. نو د مکی خلق په بخي طرفي او د مدینی خلق به بغس طرف صحابه وته فرمایله د الله رسول دا ولي د مکی خلق په خي طرف باندې اخلي او مونږ بغس طرف اخلي. نبی اسلام وته فرمایل بیا غو ملمانی ځکه د مکی نه برازي او ملمانی وي تاسو کې چې سوکم دا اختیار لرل شي چې تاسو په جنت البقیع کې او مدینه کې دفن شي دا به تاسو د بار ډیره بهتري ولي چې دا خلق په زما سری بزي چرته بزي دا به شام د جو شام کې به خوده حساب کتاب کوي. نو بهر حال الله تعالی چې کله حساب کتاب کوي نو دا حیوانات او انسانان ټول برا پاسي. حیواناتو کې چې چاله اخکری ورکړي دي او چاله اخکری نه دي ورکړي. علماء مفسرین فرمایي چې دا بخکر واله بخکری ورکي وردوي شابه د اخکر واله خپل بدل واخله. نو چې کوم بخکر والا وي او هغه اخکر والا دغه ورکړي وي نو هغه بخکر له بخکری ورکي او دغه به ورکي غي خوري بشي. نو دغه څه به حیوانات راځي چې کوم حیوان به بل حیوان باندې په دنیا کې ظلم سناسه کړی وي نو هغه به بدل اخلي او خوري کیږي به پاتې بشي انسانان او جنات. یو ټولګي وي چې جنات به نه راځي
او جنات سره به حساب کتاب نه کیږي بس هغه د پاره سنو خو نه جمهور علما دا وی اتفاق په دې باندې دي چې څنګه مکلف انسانان دي دغه سه مکلف جنات هم دي د قیامت په ورځ بردي سره حساب کتاب کیږي چې کم جنات چې هغه جنتیان یا به د مؤمنانو سره به جنت ته ځي او چې کم جناتو کفر کوي لکه څنګه چې مونږ وایو کنه په مونږ انسانانو کې کافرانو مشته او مسلمانانو مشته نو کافر به دوزخ ته ځي مسلمانان به جنت ته ځي د شانتي په جناتو کې مسلمانان او کافران شته نو چې کم مسلمانان دي جنت ته به ځي او چې کم کافران دي به چرته ځي دوزخ ته بزي نو دې ځکه اشاره فرمایله چې دغه ورځي حساب کوون کې ذات صرف هغه بادشاہ ری چې هغه سره هیڅ څوک اختیار نه خلرلې او نه په دغه ورځ ته سو خلاصې دی شي هم په دغه یو ورځ باندې به الله حساب کتاب کوي په دغه ورځ باندې به خو څه خوش نصیب خلک به داسي وي چې دغه ورځ تکلیف نه بم خلاصي او هغه کې یو کس اغم دی چې چا دا قران وې چا چې دا قران وې ځان په پیک عمل پیوک نو یو سړی هغه سړی داري ثلاثه لا يهولهم الفزع الاكبر ولا ينالهم الحساب هم على كسب من مسك حتى يفرع من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله چې قاری دی هغه د قران تلاوت کوي یو قران ویل دی او د قران تلاوت کوي دک کاری به د په موضوع به ګرځي دا به کوم ځای کې ګرځي وې دا به پسرو ډیرو باندې به ګرځي او پښنو ډیرو به ګرځي قسمه قسم میوجات خوراس کاک بکې دي ته به وي لکه مونږه مدینه منوره کې بخپلو یو اجي سره ملاقات لراغله او هغه راته مړل دی پاکستانی هوټل مفتی صاحب ته باندې خپل خوراک کوم نو زه د سلوري بوتلم پاکستانی یو هوټل چې هغه اعلان نو هغه اجي صاحب چونکی د ډیر لري نه مال ملاقات لراغله او د دې هوټل والا سره ډیر خاص تعلقات نو چې څنګه ویل ها اجي صاحب تاسو سره به ګورم صبر غوا و ډیر مده بعد راغی ویلکه اجي صاحب د لکیر میرو دغه مغور کې وی تاسو زما روستو خبري خوراک مراک اوس نه دی ویلي خوراک بروستو زو زر په یوځي کوم ورستو بکو تاسو یو طرف ته کې لګ دا مزي یو شی بل شیرال نو ما ته اجي صاحب ما سره دومره وخت نشه زره مدینه روزم هم نه زګه دا ما چې 120 خوشاله ګولې دي کنه نو دا ما په پاکستان کې خفافای به سٹاور هوټل کې اوسېرینا کې مې په خوراکونه کولې شو ولې زې بعد لراغله ما هغه د आवाज کو ویل نه ناجي څه سره چې تخلاصيږي ته لکه دغه نمازي واخله او دغه شذونه خورا او زه بیا روټه تیاروم ویل سور کړي مړي زویم نو ملي والله مکه سي کار وکړو دغه سي الله تعالی هغه بندګانو ته وی چې قران ویلې دي هغه ته بسوي تاسو لګ مزيو کې روسو تاسو تفارغي ګموري غزل دي سره حساب کتاب کوم دا حدیث کې دي زه حساب کتاب کوم تاسو د حساب کتاب نه بیغم شي نبی رسول الله فرمایي دا خوش قسمت خلق دي دي سره به حساب کتاب نه کیږي دي سره به حساب کتاب ډېر په اسانه کیږي را مخامخ بشي او بس خبره به سره ختم شي زی بدا ولي جی حلال او حرام غني دي چې حلال حلال دي حرام حرام دي نو الله تعالی په دغه ورځ باندې حساب کتاب بکی د ورځې د جزاء د بدلی ورکولو بادشاہ او مالک څوک ته هغه ذات دی ایاک نعبد خجی چې مونږ تعریفات وګوري ما ابلو دم تاسو ته وې چې عالم تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله وی ګوري دنه 800 سال مخکې تیر شوی دی ښا څومره سال مخکې تیر شوی دی 800 سال مخکې نو دوربینو نو خوردبینو او نو دا ټکنالوژي وي او نو چې د هغه وخت کې راکټل وته او نور قسم آلات او امام رازی رحم الله وی چې د دنیا ته وګورم او د سپوږمۍ او ستورو ته وګورم او د لامتناهي خلا ته وګورم نو د ښکاری چې 40000 مخلوقات شته څومره 40000 بیا بل کې وی چې نه چې د کائنات په شانتي تقریبا 80000 امام قرطبي وی اوس دا امام قرطبي رحم الله وی چې 80000 مخلوقات دي په دې نو دا سم دا وی دا یو مخلوق دی دا غین علاوه بل مخلوق دی کم قسم ګوري چې دا ټول د خدای عاجزي کوي او دا ټول د الله تعالی تسبیح کوي دا ټول د الله عبادت کوي نو اے انسان ایاک نعبد و ایا اے انسان دا ټول چې د الله تعالی په خپل درجاتو کې د الله عبادت کوي ته د الله سره بیا شریک ولې جوړې د الله سره څوک شریک شته په ذات کې نشته صفاتو کې نشته نو معلومه دا شو چې الله ذات کې دا مطلب شو چې براه راست څوک چاته سر ټیټي د الله نه ما سیوا دا شرک فی الذات دی دا شرک فی الذات دی دا شرک فی الالوهیت دی چې د الله د ذات کې سړی شریک کی چې دامم خو دی او دامم خو دی نه او دویم نمبر صفات دي چې الله مم رازق دی خو رازق مې دا بابام دی او رازق مې دا فلانی او دا ډینګلیم دی نه
مالک اغم دی خو مالک دا بلم دی ورکړي والا فلانه او ډنګلې نه جی نه 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 د دې ټول خالق مالک رازق څوک دی جی الله داغه نه ما سیوا چاته سرخ کده کول نشته داغه نه ما سیوا څوک د عبادت لایق نشته نو معلومه دا شو چې د هغه نه علاوه څوک د عبادت لایق نشته نو دې ځکه موږ ته په سوره فاتحه کې خي چې د سی ویا ایاک نعبدو خاص تعالی رمونګه عبادت کوو خاص تعالی رمونګه عبادت کو ګورې جی نور شیزونه عبادت کوي خو دې ځکه مونږ یې ولې ذکر ک دې ځکه جماعت ته اشاره وکړه چې مونږه د سیونه وي چې نبی ګوره ززان لمزکم نو ایاک اعبدو بکارو نعبدو نو بکار یو تاسو خو پیژنئ سینګولر پلورل دلته پلورل ذکر کړو سینګولر په واحد به ذکر کړو جمع ولې راوړل ویلې به چې ایاک اعبدو خاص تعالی رز عبادت کوم خاص تعالی ر مونږه عبادت دا ولې وې دې کې جماعت طرف ته اشاره ده چې خاص تعالی ر مونږه په جمع عبادت کو سکو نو الله تعالی ته دا جمع خوخه ده ځکه د جمع صيغه راوړل چې ایاک نعبدو خاص تعالی ر مونږه عبادت کو و ایاک نستعين او خاص تعالی مونږه ټول مدد غواړو نو مدد پر چانه غواړو د الله تعالی نه غواړو ولې جی چې عبادت د یو نه دی نو مدد د ډیرو نه دی خو مغه یو مدد هم کوي کنه چې دا کم یو عبادت کیږي نو هغه یو د مدد لایق هم چې دا غنه مدد یا الله ستانه علاوه موږ چانه مدد نه غواړو خدای ته مددګاری بس اهدنا چونکه سوره فاتحه د دې ټول سورت دارومدار په هدایت باندې دي نو هغه مین چې کوم کردار د دعا دی هغه دی اهدنا خدای مونږ ته وخیا څه شي الصراط لارا المستقيم نیغه لارا څه ته ویل کیږي چې هغه کګه وګنوي مونږ سیده ځه نو سیده مطلب څه شو چې ګوره کوګ لار نشي دا روټ سیده ونیسا نو سیده معنی دار چې کوګ نشي اخوا دی خو غلط نشي معلومه دا شو چې په دې نه غلار را د ګوره شیطان ناشته او نه غلار سودی مخکې په سوره اعراف کې لاقعدن لهم صراطك المستقيم شیطان زمو استا په سر باندې الله تعالی سره یو څو خبري کړې دي ښا شیطان زمو استا په سر څه کړې دي د الله سره یو څو خبرې کړې دي یا الله د دې انسان د وجه نه خو دې زم لعون ګرځولم او زه دې رجیم ګرځولم او زه همیشه د بار جهنمی نو والله کرانه دا اسلام صحیح قبر ته یوسی او دا مسلمان نه والله کی کامیاب شي او دا ابن آدم رانه والله کی کامیاب شي نو قسم خوري الله ته مقام ولار دي او خدای سره بحث کی سوی لا اقعدن لهم صراطك المستقيم زبور ته بني غلار کینم نو دا غنی غلار ده پېنی غلار بوته کینم وې دانی غلار سودی جی وې دانی غلار سلور دي نه غلار سودی جی سلور دي مفسرین فرمای یو لار د بیت الله شریف ته یو لار د مدینه منوره ده او یو لار د بیت المقدس ده او یو لار د قران ده دا سلور لار دي چې په دې سلور لار او بعضی وینا یو لار د بیت الله ده یو لار د مدینه ده او درېم لار د دین ده او سلورم د قران ده په دې کې وکینم او په دې د سلور ون لار او په خرابومه چې عبادت په خانه کعبه ته نه کې محبت په د پیغمبر سره نه کې دین به پریدي ولې بیا به د خواهش نه پوره کیږي او قران کا یادې او قران کوي نو په دې عمل ډېر ګران کار دی نو زه به ورته کله دنیا وړاندې کوم کله خواهشات وړاندې کوم کله بچي او خزبه کله به والدین او کله به ورته چې مړې ژوندۍ او کله چې مړه دینه بغیر خو کاروبار نه چلیږي که سود نه کوم دا به نه کیږي فلانه به نه کیږي ډنګلې به نه کیږي نو که په دغه عمل کې خو د دنیا نه بلاس وینځي او که په دین باندې که په دین پرې دی نو بیا دې مزید چرچې دي نو زه به په دې لارو کېنم خواهشات به زیاتوم او د ایمان به خرابوم نو الله تعالی ورته سو فرمایل لو غوینهم تا او چې سوچ چا ستا تابعداري وکا او چا چې ستا ومنل نو د دینه به جهنم ډکم بس دا ټول به جهنم ته ولم الله دې موږ تاسو ټول ته نو ساتي نو یا الله موږ ته وخیا نه غلاره اهدنا موږ ته وخیا نه غلاره نو په دې نه غلار باندې شیطان مورچی جوړی کړی دی ښا زه په زه باندې داغه اهل او عیال ټول ناشته او ته چې په دې لار ازي نو دی غاړم شیطان دی غاړم چوکې جوړی کړی تا ته ویل کراشه کنه دا خواهش دې زنه پوره کا کله برته مال وړاندې کی کله یو شي کله بل شي او د لار کې به د ګډوډي را ګډوډي 400 در باندې خراب کی نو دې کې دعا وغوښتل شو چې یا الله موږ ته نه غلار وخیا خو اوس جی نه غلار څه شي ده دغه توجه کوي نه غلار څه شي ده نه غلار د قران ده او حدیث ده په دې دواړو زنه پويګم اوس پس چل کیږي جی ما ته په نه غلار راځه نه غلار پس کې ذکر ده ها وایي جی پس کې ده قران کې ده
او حدیث کې دا اوس دا دواړه نه غلار دي چې قرآن وي چې پیغمبر موږ ته خودلی دي دا نه غلار ده نو دا خو څه پیژنم نه دا خو مال راضی نه په دې خو څه پوهیږم نه اوس بس څنګه په نه غلار ده نو الله تعالی را ده آسانه کا سیګ لیکن نه خیر علی راکی راته یو خودل چې لکه آسانه ده دا لار به تخپل کې خودي خلکو ته ګورم د دې پسې بس دې پسې روانو ځکه مونږ یو کنه یره جی دا لار خو ماته والله نه د معلومه ښه دا ماشوم در سره کوم دا فلانی در سره کوم زده پسې ځه او غلار ته بدیو باسي نو چې چا د لار پته یو هغه سره روان شي نو بیا رزي ک بیا غلطيږي رزي کنه رزي نو الله تعالی زوی یا الله موږ ته صحیح لار وغایا صراط والذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړي دي تا به څه کړي دي انعام کړي دي القرآن يفسر بعضه بعضا دا قرآن په خپل یو آیات د بل آیات تفسیر کوي نو 15 سپاره کې آیات ته د انعام یافته خلق سوق بیا نو الله تعالی هغه 15 سپاره کې موږ ته خودلی چې 15 سپاره کې الله تعالی فرمایي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین الله وی ته چې انعام یافته خلق لټه چې ما په انعام کړی دي اولئک الذین دا ها کسان دي انعم الله چې الله په انعام کړی دي هغه سوق دي جی هغه څلور کسان خوش قسمت سوق دي چې مونږه ټول دنیا لګي په مانځ کې یو یا الله چې تا بچا انعام کړی دا غی لار راته الله تعالی وی خوش قسمت کسان دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین هغه انبیاء کرام دي سبي دي د انبیاء کرام بلارزه ته کامیاب شي یا الله پیغمبران خو وفات شوي دي یا الله دې زمانه کې خو پیغمبر نشته اوس بس چل کیږي نو صدیقینو په چې د پیغمبر وفات شو ابو بکر صدیق عمر دا ټول صدیقین دي کنه صحابه کرام په څه کنه یره جی صحابه کرام هم د لاس نه ودلی دي خو وفات شوي دي ختم شوي دي اوس بس چل کیږي نو شهدا وګوره چې یو سړی په دین د خپل سر پرې کوي او قرباني ور کوي د دې نو چې سړی بل نشته نو شهدا په روان شه یره جی دې دور کې خو بس څنګه پیژنم چې شهید فلانه دي او نیک سړی فلانه دي دا به څنګه پیژنم نو الله تعالی وی صالحین بس لاړ شه چا بس لاړ شه نیکان خلق خو زې په زیری کنه ګوري د چا خزه عالم نیک ده د چا په کور کې نیک سړی دی قران نه خبردار دی عالم دی یا په کلی ولس کې دی جمعات کې دی مدرسه کې دی نو ګوره نیک شته کنه سو خدا نشي ویل چې دین خودو والا نشته نو نیک یو خو دو کنه چې بس دې منه دې بس ځه ته کامیابی دا انعام یافته خلق دي جی خجی اوس په زبه دا ما د څنګه پته لګي چې دا منعم دی که مغضوب دی سره د علم جهنم ته بغورځيږي ما ته به دا پته بیا څنګه لګي چې زه کوم عالم بس لاړ شم مونږ خلک وایو ګن مونږ چې کوم عالم بس لاړ شو یو رجی یو عالم نوري یو سوي قبل عالم نوري بل سوي قبل عالم نوري بل سوي دې سره به زو سکوما نو ډیر خپل او آسان فهم یو علاج مفتی شفیع رحم الله مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحم الله فرمایي چې هغه دا انعام یافته خلک چې کوم سلور ذکر شو نو صالحین به څنګه تلاش کوي وګوره چې څوک افراط نه کوي او تفریط نه کوي یو لارا ګوري یو اعتدال او یو افراط ته یو تفریط ته اعتدال څه ته وي صراط مستقیم څه ته وي مستقیم هغه ته ویل کیږي چې نه پکې کمی وي او نه پکې زیاتی وي نه پکې کمی وي چې په دین دسي عملو کې چې نه پکې کمی وي او نه پکې زیاتی وي او افراط څه ته ویل کیږي چې زیاتی پکې وي څه پکې وي زیاتی چې څوک د حد نه وروړي دي د حد نه پکې وروړي دي او تفریط څه ته ویل کیږي چې څوک پکې د حد نه راخوېدل دي او څوک چې په حد باندې شي نو هغه ته اعتدال وي هغه ته مستقیم وي لکه دا ډېر مولیان وتا ته ملو شي چې څوک د حد نه غورځېدل دي څوک د حد نه وروړېدل دي يهوديانو ته وګورئ يهوديانو د سره انکار وکړو د نبی عليه السلام او د قران او د عيسى عليه السلام انکار وکړو کوي نه انکار وکړو ویک چیرې مونږ دار سره منونه عیسایانو سوکو عیسایانو پکې خواږه شو عیسی علی السلام پیغمبر او د پیغمبر په ځای په زوی ونیو چې دا د خدای زوی دی دا د خدای او خدای یو نه دی جی درې دی الله تعالی عیسی علی السلام او مریم دا درې وانه د تثلیث کوم عقیده ده د تثلیث درې کوم عقیده ده نو وای دا خدایان درې دی جی د کائنات چلون کې درې دی جی نو ګوري دی پکې خواږه شو یو بيخي انکار کوي او یو چې دې به خوښ شي او خدای نه درې ک یو د پیغمبر نه لګ بل نو دک شان دې موږ سویو چې نه جی
نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دی عیسی علیہ السلام په حق دی موسی علیہ السلام په حق دی تورات هم په حق دی د الله کتاب دی انجیل هم په حق دی د الله کتاب دی خو مونږ ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نه افراط نه تفرید نه حد نه اوریدل نه حد نه راغورځل بلکې په حد باندې کېدل ته سوي لګيږي نو وګورئ کوم عالم چې د قران دلیل نسی د احادیث مبارکو دلیل نسی د صحابه کرام لمن نسی فقها اهل سنت والجماعت نسی واستبه شهدا په حق لري او یو څوک بګی د ځان چو اگر مگر نگر پیدا کوي دا به کې ورخوک شوی ری یا انکار کړي دي یا خو انکار کړي دي او یا به کې د ځانم شیدونه داخل کړي دي یا به کې د ځان شیدونه داخل کړي دي نو چې چا به کې د ځان شیدونه په دین کې داخل کو ابي د تیره هغه به کې خوک شوی ری او چا چې د صحیح او د صحیح عقیدې هم به کې انکار کړي دي اب کې سخت شوی دی په دې پوه شوې جی غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب کړي شوی دی پاغي باندې پکدا کم خلق دي چې چا د الله نه انکار وکړو دا په غضب باندې دي چې کوم خلقو د الله نه او د پیغمبر نه او د قران نه انکار وکړو دا مغضوب علیهم او گمراه ول دوالین گمراه کم خلق دي گمراه هغه خلق دي چې هغه په بدین کې خواږه شوی دي او بدین کې نور شیزونه داخل کړي دي خدای یو نه درې دي او دام نه منم او دا پکې منم او دا کوم او دا نه کوم نو دا پکې کوم خلق چې ورخواږه شو نو یو خلاره اورکه کړی دا په غلطو لارو وې زه په نه غلار زم خو لکه نه غلار پیژنې مو کنه وې زه په صراط مستقیم یم کنه زه په نه غلار مو ته ګمړې نو خپل ځان لار ورکه کړی دا خپل ځان ورته په صحیح ښکاری نو الله تعالی په دې سوره فاتحه کې د دې دعا ډولونه موږ ته پناه خودل چې سبق وي تاسو دې وي چې خدای موږ د دې مغضوب علی چا باندې چې تا غضب کړ دین مو ساته او چې څوک دې گمراه کړی د گمراهی نه مو ساته تا سوره فاتحه ته سوره الحمد وي سورۃ الحمد ورته ولي وي چې په دې کې د الله تعالی حمد او ثنا بیان شوی ده مسلم شریف کې حدیث مبارک دی نبی رسول الله فرمای چا چې سورې فاتحه ویل او د قسم خوړو چې زمای د الله په ذات قسم ما د خدای سره خبرې وکي نبی رسول الله فرمای چې د حانس نه دی د صحیح ویل ځکه چې وی مسلم شریف کې حدیث مبارک دی نبی رسول الله فرمای کله چې بنده وي الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی وی حمدنی عبدی وی زما بنده زما تعریف وکړه او چې کله وی الرحمن الرحیم وی اسنا عبدی وی زما بنده زما صفت بیان ک او چې کله وی مالک یوم الدین نو وی نبی رسول الله وی چې الله تعالی وی مجدنی عبدی زما بزرگی بیان کا او چې کله بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعين وی هذا بیني و بین عبدی دا زما او زما بنده ترمنځ تقسیم ده ایاک نعبد زما لپاره دی او دې معنی مدد غواړي مدد د در لپاره دی دا زما او د ترمنځ تقسیم شو ولعبدي ما سأل خو چې زما بنده زمانه سه غواړي ارسب ولا ورکم اهدنا الصراط المستقيم کې دعا ده نو دی وجنه د کې د الله تعالی حمد او ثنا د سورۃ الحمد وي او د سورۃ الکنز ویل کېږي خزانه د خزانه ولې جی یاد ساتي دا سوره فاتحه متن دی او دا باقی تمام قران د دې تفسیر دی د سوره فاتحه سره جی تفسیر دی دا متن دی نو علما وی چې دا کنز خزانه ده نو د خزانه خو حفاظت هم بګار دی وی اخیری دو سورتونه د حفاظت دی اخیری دوسر قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دي د خزانه تعالی دي چې دا خزانه محفوظي چې شیطان دل خراب نه کی وي غدو سورتونه سحر او بیگا وي ان شاء الله دا خزانه ودر باندې نه خرابوي او دې ام الكتاب موي اصل د کتاب ماره دوی چې دا باقی قران دا غي تفسیر دي دې کې دومره خبري راجم دي چې د سوره فاتحه څومره تفسیر مو کلی شي نه ختمي خلکو به باقی د لس جلدونه لیکلي دي تفسیر ذات بهجه او تفسیر دی 1000 جلدونه کې لیکل دي او اوسم چې دینو په سپین کې پروت دی او نایاب دی دا چاپ کیږي نه ولي دا 1000 جلدونه به ټول کمره به یو ډکیږي به دا به تقریبا دای قیمت 3.5 کروڑ روپے قیمت دی داغي تفسیر ذات بهجه او په سوره فاتحه باندې هغه صرف 10 جلد لیکلي دي سوره فاتحه باندې دومره نایاب کتاب دی هغه دا نه ختميږي نو دیتا سورۃ الکنز ویل کی او ام الكتاب وردوي ام الكتاب اصل د کتاب اصل سوره فاتحه ده او دیتا په قران کې 7 مسانی ویل شوی دي 7 مسانی معنی ده بار بار لوستل کیږي او د سورۃ الشفاء وي دا شفاء ده ابو سعید خدری وی مونږ یو جنگ لتلی واپسې کې یو قوم نه مغختل چې لکه سشته چې مونږ د خوراک سره کوي هغه خلکو ته انکار وکړو چیرې سنشت نشته موږ تاسو له مل مستوب نه کو ابو سعید خدری وای موږ ناس ډیر وږي وشپه وا تیار وا دغه ګورو چې هغه وین زراغه وای زما سردار مار خړلې تاسو کې سوچته چې دم کوي نو ویلې ابو سعید خدری دار مسلم شریف حدیث ته ابو سعید خدری وای چې زو سره لاړم چې لاړم ویل ما مالګر واغه سوا مې دم را دم کا هغه ټیک شو نو هغه یو دیر چيله
او لکپې وغیرہ ورګ مون په خپل مس کې اختلاف وکړو چې لکه دا جایز دي کنه جایز دي او راته وی چې تراغي ولا ګوتې موړي چې ترسو نبی رسول الله دیلو وی چې کله مدینه منوره تراغو نبی رسول الله ته مخامخ کیناستو وی تاسو هم دی کو یا رسول الله دا خوراک څنګه دی نبی اسلام فرمایل چې ابو سعید تا د څه پته وجدات د سوره فاتحه دم دی مې چې مال خو دین علاوه بل صلات لنه ما ته خو صرف سوره فاتحه یاد ونه وی نبی اسلام ته فرمایل چې دا شفا ده د کې شفا ده د کې غټ اثر پروت دی سوره فاتحه د ظاهر او د باطن د بار شفا ده نبی علیہ السلام ناسته د مسلم شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام ناسته جبرئیل امین هم ناسته او د کې یو درازو شو نبی اسلام بروګه و یا رسول الله یو فرشتہ راکوزه شو چې د دینه مخکې کله نه دراګو شوی او هغه دی ور وਹੀ اوراله نبی رسول الله اجازه ورکو چراغ و یا رسول الله پتا زما سلامي دی واغه و یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ویلې زه په مخ د ځمکه مې پیله ځلې چې راکو شوم او دینه بس بیا کلم نه راکوزېږم تعالی ما یو غټه خوش خبری راوړی ده نبی اسلام ته فرمایل وې څه خوش خبری وې الله تعالی تا او ستا په ذریعہ ستا امت ته دو نور ورکل چې هیڅ یو امت ته نه دی ورکړي الله اکبر کبیر چې ستا امت ته ورک وې هغه دو نور سری و یو سوره فاتحه ده دا څه سوره فاتحه او دویم نمبر دا سوره بقره اخیری 3 آیاتونه مبارک لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا دواړه دا ته نورین درکلی شو د دین مخکې دا نو نبی رسول الله وی زما د هغه ذات باندې قسمی د چا په قبضه کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساده چې دا سوره فاتحه نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته او نه په زبور کې شته او بلکې دا روایت کې نبی اسلام فرمایي چې د سوره فاتحه غوندي سورت په قران کې بل سورت نشته یو سورت هم دې نه رسی کم سوره فاتحه ده دغه وی ابو سعید خدری وی چې ابو دردا رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایل ابو سعید دې غراشه ابو مانزه ولاړو نو چې کله ابو سعید خدری ته سلام وسرخو نو نبی علیہ السلام ته فرمایل درا منډه کې نبی اسلام ته فرمایل تا قران کې نه دی اوریدلی چې یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم چې کله لو رسول دی روبلی نو فورن ول راتک پکاري ته وجرانه امام وته جی زب مانزه ولاړو مکنه وی نبی اسلام را ته فرمایل چې زکه اخیری د جمعات نه وزما د جمعات نه ودونه مخکې بس تاسو خم چې په دې ټول قران کې د ټول عظیم صورت کم یو دی دا بدرته خیم ویلې نبی رسول الله زما لا سنی وو چې مانځنه روستو زما لا سنی ابو سعید خدری وی او د جمعات نه بهر کوم ما ته یا رسول الله تا خو د جمعات نه را بهر کوم خو تا ماته وی جمعات نه ودونه مخکې بتا د صورت خیم وی هغه سوره فاتحه ده کنه اکم صورت ده سوره فاتحه ده کنه عظیم صورت سوره فاتحه نبی اسلام فرمایي چې درې یو ځل اولستله نو دا د لسی بارو برابر ده چې دو ځل اولستله د شلو سی بارو برابر ده او چې درې ځل اولستله هغه پورا قران برابر ده درې ځل سوره فاتحه ویل دا سیده لکه تا پورا قران ختم ان شاء الله وی به غیر بعضی صوفیاو باقاعده خپل مریدان لدا ور کړی دي چې تاسو سوره فاتحه ډیر وایي تاسو ټول غټ ذکر ده بس سوره فاتحه بار بار په تسبیح وایي شماري وایي چې څومره درنه کېدې الله تعالی دې مونږ او تاسو له توفیق را نصیب او د سوره فاتحه په دې اسرار او رموز دې الله مونږ پوي صرف افراط تفرید باندې به ان شاء الله سبا لګه خبره کوم دومره به ان شاء الله نن کافي وي صدق الله